يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دیګ الله پاک جل جلاله په دې آیاتونو کې دریم انعام په بنی اسرائیل باندې ذکر کوي چې واذ وعدنا هرګل چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخت شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیوس خلرا معبود من بعده ورستو ددینا من بعده ورستو د حضرت موسی علیه السلام د کوه تور تطلون اصل کې دې کې هغه واقعیا طرف ته اشاره ده په دې آیاتونو کې الله پاک هغه واقعیا ذکر کوي چې کله فرعون غرق شو او بنی اسرائیل د بنی اسرائیل شونو دی په کم ټیم کې چې راوتل په کم سار چې دی راوتل د په کم شپه باندې او الله پاک جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړ خپل بنی اسرائیل ځان سره واله او شام طرف ته هجرت وکړي نو دی باندې وکړه د بنی اسرائیل چې څومره ونه دا ټول پټول چې کوم دي غلامان ټول د فرعونانو غلامان دي زنانه هغه په کورونو کې به کار کوي نارینه به بار خدمتونه کوي څومره چې ګران خدمتونه به هغه بنی اسرائیل کوي او د کور چې څومره خدمتونه به نو دا به بنی اسرائیل زنانه کوي فرعونانو له مطلب دا چې څومره بنی اسرائیل دا سړی ټول غلامانو او زنانه ټول وینځي نو دی به چې چا کار کو نو هغه ته دی بنی اسرائیل د زنانو ته بانه وکړه موږ ودون وازمو په ځای کې واده دی په پلان کې ځای کې او موږ الته کې زونه موږ لکالی راکړي نو دی دا خپل نیکانو نه چې کوم بنی اسرائیل زنانه په کم کور کې کار کوي نو دا غینه کالی چې کم دی قرض وغوښتل چې موږ لکالی راکړي موږ پکې واده تیرو واپس بیا تاسو لرو نو دی هغه کالی چې کم دی واچول او په دې کې راووتل نو چې کله فرعونانو ته پته ولګي دا فرعون ته حامان ته د دې څومره لخرو نو دوی ټول دی پسې شو نو دی بحر قلزم د شراو رسیدل نو مه د دریاب راغی او وروسته چې کوم دی فرعون لخر راغی نو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته وی چې الله پیغمبر شاته نه لخر راغی سره توري دي دا غینم نشو بچ کېدل او مخه ته دریاب راغی په دریاب هم نشو ورتللی نو موسی علیه السلام ته فرمایل الله پاک زما سره دی الله پاک په زما هدایت کی ماته بلا راخي الله ته حکم وکړي د دریاب لا کونټه را پرې ده هغه چې کونټه دریاب لا را پرې خو د دوه رسلاره پکې جوړ شي او د بنی اسرائیل دولس قبیله نو هر قبیله په خپل لار باندې روانه شو او په دغه درمیان کې به الله پاک په لارو باندې خوام او چلوله دریاب کې چې کوم لارې جوړ شو نه خو په وبو باندې لم دي شي وکنه نو الله به خوا او چلوله هغه لارې ورته وچ کړي او دی به روان شو چې دی کله روان شو نو بیا دی چې کوم دی فریاد وکړي چې موسی علیه السلام دی الله پاک ته سوال وکړه چې الله پاک مونږ ته په دې دریاب کې په دې اوبو کې کړکۍ جوړیږي چې دا 12 واړه قبیله هر یو قبیله خپل قبیله این نو الله پاک وته به کړکۍ جوړ کړي نو دی باغی باندې روانو چې څنګه بنی اسرائیل ټول پوره وته او فرعونیان چې کوم دی را داخل شو فرعون هو خپل باندې نه راتلو خو مه ته جبرئیل علیه السلام چې په کوم اسب باندې سورو د فرعون په دې لخر کې اسب نه ټول اسونه نو د فرعون د اسنه چې کوم دی د اسب مخ کې شو نو دې دغه اسب بوی پسې د فرعون د اس چې کوم دی ورو دانګل نو دې نتلو هغه اس ډېر رامنې کو هغه اس پسې ورو دانګل بحر قلزم ته ورو دانګل نو هغه کې بیا هغه لخر هغه پسې لاړ هغه لخر پر فرعون پسې لاړ ټول به چې کوم دی ډوب کړل او بنی اسرائیل ورته قتل نو چې کله دی ډوب شو نو بعض کسان وی چې مصر تراله او بعض وی چې بل ځای تراله بنی اسرائیل ټول چې کوم دی یا مصر تراله په مصر کې جمع شو مثال په تور نو دی د حضرت موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې الله پیغمبره اوس خو موږ مطمئن شو د فرعون یره سر نشته دی د فرعون د ظلمونو نه خلاص شو اوس داسې وکړه چې د الله پاک نه سوال وکړه چې الله پاک موږ د عمل د تیرولو دپاره یو کتاب راکړي اسماني چې تعالی الله پاک کتاب درکړي او هغه موږ د خپل عمل دستور جوړ کړو مطلب په هغې باندې موږ خپل عمل کړو نو موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو نو الله پاک ورسره وعده وکړه چې ته به 40 ورځې یا 13 ورځې زما عبادت کې په کوه تور کې روجي بنیسي او زما عبادت پکې نو چې کله ته دا 40 ورځې یا 13 ورځې چې کوم دی پوره کې نو بیا به چې کوم دی تعالی کتاب درکم نو موسی علیه السلام لاړو کوه تور ته او هارون علیه السلام په خپل ځای باندې خلیفہ جوړ کړ چې تر بنی اسرائیل خیال ساته هغه ته پته چې نازک غونډه یکوم دی په لکه څه باندې دوکه کیږي نو موسی علیه السلام خپل رور هارون علیه السلام هغه پیغمبر
نو هغه موسی علیه السلام په خپل ځای باندې پرېښودو دی لاړ کوهي تور ته د خپل رب عبادت لپاره. نو چې کله دې پرېښودو نو په دغه لښکر کې سامري دا چې کوم دی هم د نوم موسی د سامري موسی بن ظفر د نوم د پلار نوم ظفر او د نوم موسی او د موسی علیه السلام د پلار نوم عمران د نوم موسی بن د موسی علیه السلام نوم موسی بن عمران یعنی موسی زوی د عمران او دغه سامری نوم موسی بن ظفر چې موسی پلار زوی د ظفر د دوه نومونه موسی د سامری چې ونه دی منافقو ښکارا مسلمانو په سره کې چې کوم دی کفر نو د سګارو کو چې د بنی اسرائیل خو د خپل ځان سره سر راوړي د فرعونیانو نه او فرعونیان غرق شو تبا شو هغه سره سپین د دې سره پاتې شو کالی نو دې سامری ورته و چې د څه وکړي چې دا کالی خو تاسو د لپاره حرام دي دا جایز نه دي دا ټول کالی راو باسي یو کند بو جوړ په کند کې چې کوم دی ورلړ ځکه زموږ د لپاره حرام دي دا مسلمانان یو هغه د کافرانو مال دي نو دغه خبره چې دی وکړه هارون علیه السلام دا خبره ټیک دا کالی چې کوم دی ورلړ او سامری ورته دا و چې دا کالی ورلړ چې کله موسی علیه السلام واپس راشي او چې څنګه حکم یې کو نو اک شان به مو به عمل وکړو کوي چې به سوځي جو سوځو به کوي چې ورتا به کې جو ورتاو به چې څنګه موسی علیه السلام وې او هارون علیه السلام دا حکم وکړو چې دا کالی چې کوم دی ورلړ نو ټول بنی اسرائیل سره چې څومره کالی د فرعونیانو نه راغلي و غټول چې کوم دی کاندې دا ورلړ کړل بنی اسرائیل ترالل او دا سامری چې کوم دی لاړ دا ټول سره چې کوم دی یا سپین سره یا سپین غټول راواغستل او کور کې د سخې جوړ درې ورځو کې بعضی وی چې یو کالب چې کوم دی ولا جوړ کو هغه ته د اسره ورلړ کړل سخې ته جوړ شه بعضی وی چې نه دی په خپل باندې زرګرو په خپل باندې د کشن چې کوم دی سخې جوړ بهرحال خو سخې ته د جوړ چې سخې ته جوړ کو نو دل شیطان په سړي کې دا وسوسه واچول چې سخې ته جوړ کې د دینه مخ کې چې کله فرعونیان غر کېدل نو د فرعون د لخر نه مخ کې حضرت جبرئیل علیه السلام چې په کومه اسب باندې سورو نو هغه به په کم ځای باندې قدم کې خودو هغه اسب دا غیر د لاندې نه چې کوم دی واخه شنه واخه چې کوم دی راټو کېدل نو دې سامری چې کله وکتل نو د فرعون وسوسه په سړي کې واچول چې ورشه دینه دا خوره راواله نو دا خوره راغستې و د خپل ځان سره په لمن کې تړلې و نو چې کله د اسخې جوړ کو نو بیا د شیطان چې کوم دی په سړي کې وسوسه ور واچوله چې اوس د سیو کته چې کوم خبر راغسته دا د اسخیره په خله کې ور واچو نو یو طرف ته د حضرت جبرئیل علیه السلام د قدم پاک خوره او بل طرف ته د کافرانو غنه جسمال نو یو طرف ته پاک سیز دی بل طرف ته پلیت سیز دی نو خامخا وس ریاکشن کوي نو چې کله هغه خوره وته ور واچوله نو هغه سخی منډم شروع کړه ټینټه आवाजونه شروع او دا سامری چې نو دی ولد الزنا مور غرزولی مور ګناه کړي و دا غنه دی پیدا شو دی غرزولی نو د په تربیت باندې الله پاک جل جلاله جبرئیل علیه السلام لګول جبرئیل علیه السلام براتلو او د تربیت په کوله به خوراک او اسکاک ورکاو د سامری له د چلوي شو اندنه سامری جوړ شو او د موسی علیه السلام تربیت ته فرعون په کور کې شوی دی نو د فرعون په کور کې د موسی علیه السلام تربیت شو هغه موسی جوړ شو په سامری کې د خپل سنو اگر چې د ډېر اوچته پرشتي تربیت وکړو خپل په کې سنو نه شي ته جوړ نشو او موسی علیه السلام خپل صلاحیت او الله پاک پکې خدلو نو هغه د فرعون په کور کې لوي شنو الله پاک تی موسی جوړ نو د سامری چې کله هغه په خله کې دغه ور واچولي خوره د جبرئیل علیه السلام د است قدمه د اس په د قدمه نو هغه ټیټه وازونم شروع کړو او منډم شروع کړي د سامری چې کوم دی د خلکو ته وی بنی اسرائیل ته هذا الهکم و اله موسی فنسیه موسی علیه السلام دا ستاسو الہ چې کوم دی دا سخی دی ستاسو پروردگار چې دی نو هغه دا سخی دی او موسی علیه السلام خپل پروردگار یې کړی دی اصل کې د موسی علیه السلام د الله پاک ډیر شي اصل وخت زیاتې کړی او د بنی اسرائیل ترتیب دا چې دی بشپا روز جدا جدا حساب ولا چې شل ورځې تیر شوي موسی علیه السلام را نغی نو دی وی چې هغه وفات شوی نو د سامری ته دا خبره وکړه نو بنی اسرائیل چې کوم دی غسخي په عبادت باندې شروع او په مصر کې اسیم رواج خلکو په غوا عبادت کو په مصر کې نو بنی اسرائیل د سخي ته چې کوم دی سجده لګولې شروع نو بنی اسرائیل بعضی وی چې دوه ډلې شوې بعضی وی چې درې ډلې شوې بعضی وی چې بعضی کسانو سجده وکړه عبادت د غسخي وکړو او بعضی کسانو د غسخي عبادت اونکو او بعضی وی چې نه درې ډلې شوې بعضی کسانو د غسخي عبادت وکړو او دوی مډل ژوند هغه په خپل باندې عبادت اونکو خو د کوم خلکو چې د غسخي عبادت کوونو دی د ډومبې ډلې په خپل عبادت نه وکړي خدا کسانې نه منع کول دي ته دا نه چې د عبادت مکول او درې مډاله هغه وا چې نه په خپل عبادت وکړو او دې ته مو تاسو د اسخي عبادت مګو تاسو الہ نه دي تاسو الہ هغه دي تاسو ټول پیدا کړی
نو درې ډلې پکې جوړې شوې. نو موسی علیه السلام ولاړو کوه تور ته. چې کله کوه تور ته لاړو نو د چې کوم دی 10 ورځې د ذوالقعدې دا 10 ورځې د خالی میاشت ته مونږ وایو دغه غونډه میاشت عبادت وکړو روژې ونیولې. خو په 13مه ورځ باندې مسواک وکړو. چې کله ټیم پوره شو په 13مه ورځ باندې مسواک وکړو. نو چې کله مسواک وکړو نو الله پاک ورته وفرمایل چې ته ورشه تا مسواک کړی دی اصل کې د روژهدار د خولې دا بوی چې کوم دی د الله په نسبت باندې د مشکو د عنبرونه زیات خوښ. نو ورته وی ته اوس ورشه 10 ورځې نور عبادت وکړه 10 ورځې نور روژې ونیسه چې ستا په خوله کې هغه بوی پیدا شي. دا ماله ډېره مزه راکړه. حالانکه دا حکم صرف د موسی علیه السلام دپاره زموږ دپاره نه دی. زموږ دپاره مسواک په روژه کې د ورځې هم د شپې هم په دې باندې په روژه سره اثر هم نه پرېوځي او هغه بدبویي چې کوم د انسان د معدې د وجې پیدا کېږي هغه به هم نه لرې کېږي. او مسواک کې ډېرې پیدې دي. حدیث کې راځي چې فضایلو کې راځي چې 80 پیدې دي پکې. او یو پیدا ده چې څوک د مسواک باندې پابندي کوي مداومت کوي نو دته په وخت ځنګدنې کلمه را یادېږي کلمه متناسب کېږي. او د دې په مقابله کې په اپیمو کې نقصانونه ډېر دي. خو یو نقصان پکې دا چې څوک اپیم خوري چې په وخت ځنګدن به د کلمه نه را یادېږي. نو مسواک دا ډېر بهترین چیز د نبی علیه السلام ډېر ترغیب ورکړی دی. نو زمونږ دپاره په روژه کې هر ټایم یو سړی وي کو د ورځې وي کو د شپې وي کو مازدیګري وي کو ماښامې وي زمونږ دپاره څه ممانعت نشته دی. خو موسی علیه السلام ته الله وی تا چې کوم دی 10 ورځې تېرې کړې خو تا مسواک والدین ته 10 ورځې نورې تېرې کا چې دا چې کوم دی 40 ورځې پوره شي او دا 10 ورځو کې ستا په خوله کې هغه بوی پیدا شي چې د هغې نه ماله ډېره زیاته مزه راکړي. او ځکه چې بل ځای کې الله پاک فرمایي په سوره اعراف کې ووعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10 چې الله پاک وعده اخیستې وه د موسی علیه السلام نه په 10 ورځو سره. خو بیا الله پاک پسې نورې 10 ورځې چې کوم دی نور ته الله پاک مطالبه وکړه 10 ورځې نور عبادت یې وغوښتو نو هغه چې کوم دی 40 ورځې چې کوم دی پوره شو. 40 ورځې عبادت حضرت موسی علیه السلام وکړو. چې 40 ورځې عبادت حضرت موسی علیه السلام وکړو نو الله پاک ورله تورات کتاب هم ورکړو د تختو په شکل. او الله پاک ورته وفرمیل چې ته دلته کې عبادت کوې او ستا قوم هغه د سخي عبادت شروع کړی. موسی علیه السلام د هغه ځای نه راغی لومبې حضرت هارون علیه السلام ته غوسه شو او د سر او د ګیرې نه یې ونیسو چې ته خو ما د دې حفاظت لپاره پرېښې وي نو تا نه خو دې تا ورته نه وي چې دې سخي ته چې کوم دې سجدې مه کوئ. نو هغه ورته وي چې زما وروره زما د مور زویه ما دې ډېر زیات منې کړل خو دې نه منې کېدل. د ګیرې د سر نه چې ونیسو نو هارون علیه السلام ورته وفرمیل یا ابن الام لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي اني خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائیل. زما سر او زما ګیره پرېږده زما سر ما سره دا یره وه چې بیا به ته وایې چې بني اسرائیل په فرقو کې تقسیم شو ته خو ما د دې تعاقب دپاره پرېښې وې ته ولې ما پسې راتلې خبره یې زما منله او تا پسې د دې وجې نه شوم درتلی چې بیا به تا چې د بني اسرائیل په ډلو کې تقسیم شو نو ته ولې زما پسې راتلې زما خبره دې ونه منله. نو هارون علیه السلام ما د ډېر مینت وکړو دې زما خبره ونه منله. بیا حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیل ته متوجه شو وي تاسو ولې عبادت کوو د سخي. غوسه شو ورته نو هغې پوه شو هغې وی د الله پیغمبر زموږ نه غلطي شوې ده موږ نه یو پوه شوي موږ توبه وباسو. نو الله پاک خو له توبه قبوله کړه خو بیا ورته الله پاک حکم راولېږو چې کومو کسانو د سخي عبادت کړی دی او کومو کسانو نه دی کړی نو چا چې نه دی کړی نو دوی به تورې راواخلي او چا چې د سخي عبادت کړی دی نو دوی نه به سرونه لرې کړي. او بعضې وي چې 3 ډلې جوړې شوې وي یو هغه وه چې د سخي عبادت یې کړی دویمه هغه ډله وه چې د سخي عبادت یې نه و کړی خو دوی نه منې کول او درېیمه هغه ډله وه چې نه په خپله د سخي عبادت کړی او دوی ته هم دعوت ورکوو چې د سخي عبادت مه کوئ. نو دا لومبۍ ډله خو بېګناه وه خو د کومې چې عبادت کړی او کومې چې عبادت نه و کړی خو دوی نه و منې کړی نو دا ړومبي چې چا چې عبادت کړی نو دوی مقتولین شو دوی قتل کړي شو. او چې کومو عبادت نه و کړی خو دوی ته دعوت نه ورکړی چې د سخي د عبادت مه کوئ نو هغه چې کوم دی قاتلان وګرځېدل. نو الله پاک ورته دا کسان به رالګي او چې د چا مثال چا عبادت نه دی کړی او د چا په نسب کې چا عبادت کړی نو چا چې عبادت نه دی کړی په خپل نسب کې نو هغه سړی په خپله باندې قتلي چې چا د ده په نسب کې د سخي عبادت کړي. لکه د هر سړی به د خپل نسب او د خپل خاندان سړی قتلي نو که پلار به چې کوم دی عبادت کړي نو زوی له به یې توره ورکړه زوی به یې نه و کړی نو هغه به د خپل پلار نه سر بس چې کوم دی قتل عام شروع شو. حضرت هارون علیه السلام او موسی علیه السلام ویریدل وی الله پاک بني اسرائیل به ختم شي او الله پاک ته متوجه شو. الله پاک توبه قبول کړه. الله پاک ورته وفرمایل دي نه ختمیږي او ستا چې کوم شهیدان شوي دي
نو دا دې ته الله دې ته ما د شهادت درجه ورکړه چې کوم عبادت کړو خو توبه مې ولا قبول کړه تسخیر عبادت یې کړو خو توبه مې ولا قبول کړه دې ته ما د شهادت درجه ورکړه دا شهیدان شو او چا چې عبادت نو کړي کوم چې قاتلان چا چې دی قتل کړل نو دې ته مې د جهاد هغه ثواب ورکړو دا غازیان شو نو الله پاک جل جلاله دې توبه قبول کړله 70000 کسان پکې شهیدان شو او دا شپږ لکه 1.5 کسان بني اسرائیل او نور الله پاک بچ کړل دا انعامونه الله پاک په دې دا کې دا واقعیا بیانې او قران مجید کې ځکه دا د کیسو کتاب نه دی غونډه کیسه پکې صرف د یوسف علیه السلام راغلی ده چې هغه غونډه کیسه سر نه واله تر اخره پورې او نور الله پاک چې کم ځای کې ضرورت نو د هغه واقعیا تر صرف اشاره وکړي ټوله کیسه نه بیان او دا کیسه چې غونډه راټوله کړي نو بعضې تورات نه راټول راغستي بعضې چې کوم تاریخي کتابونو نه راغستي نو دلته کې قران مجید د هدایت کتاب دی د کیسو کتاب نه دی معمولی اشاره ورته کړي بیا چې کوم دی د غونډه واقعیا بیا په نور کتابونو کې ملاوي دلته الله پاک فرمایي دا خبره الله پاک په دې باندې خپل انعامات دریم انعام ذکر کړي واذ وعدنا او هر کله چې مونږ واده وکړه د موسی علیه السلام سره 40 ليله د لسو شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیو سخیلره معبود ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیو سخیلره دا معبود بو سره پټ راوکاږي ګورته سره پنسل دي کنه نو بیا به ترجمه باندې پوي ګوس دلته کوي سړی د لفظي ترجمه کوي نو کوي چې تاسو سخی اونیو سره پاره اونیو چې دلته سره معبود غل په پنسل باندې وړو کې غونډه کې اونې کې نو بیا خبره ذهن د پوره راځي چې دا سخی د عبادت په نیت باندې نیولې نو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیو معبود تاسو اونیو سخی لره معبود د عبادت لپاره تاسو سخی اونیو هغه ته سجدي وکړي د سخی عبادت مو من بعده رست د دینا من بعده رست د موسی علیه السلام د کوه تور ته تلونه چې هغه کوه تور ته لړو دا غینه رست تاسو سخی په عبادت سره ونیو من بعده رست د موسی علیه السلام کوه تور ته تلونه وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وای ثم عفونا عنكم بیا موږ معاف کړی تاسو من بعد رست د سخی د عبادت نه ته د سخی عبادت وکړو او چې کله تاسو الله ته رجوع کړئ تاسو مونږه معاف کړئ الله پاک ذالک لعلکم تشکرون من بعد ذالک رستو د دینا یعنی رستو د سخی د عبادت نه لعلکم تشکرون د پاره دې تاسو شکر وباسئ واذ اتینا او هر کله چې مونږه ورکړو موسی الکتاب موسی علیه السلام د کتاب والفرقان او فرقان ویشي چې د حق او په باطل کې فرق کوونکی ته ویل شي فرقان فرق کوونکی ته شي بین الحق والباطل فما بین د حق او د باطل کې فرق کوي چې دا حق دی او دا باطل دی او هر آسماني کتاب دا فرقان وي قرآن فرقان دی تورات فرقان زبور او انجیل دا ټول فرقان دي د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي لعلکم تهتدون د پاره دې تاسو نیغه لار عمومي واذ قال او یاد کا هغه وخت چې او فرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دی انفسکم بخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل معبود جوړولو د سخی تاسو ظلم کړل بخپل ځانونو باندې چې تاسو سخی خپل معبود جوړ خپل الہ مو جوړ کړو باتخاذکم العجل معبود جوړولو د سخی فتوبوا پس تاسو توبه وباسئ الی بارئکم ای الی خالقکم بارئکم په معنا د خالقکم خپل خالق ته بارئ خالق ته فتوبوا پس تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل خالق ته فقتلوا پس تاسو قتل کړئ انفسکم خپل ځانونه مطلب دا چې هر سړی خپل کس چې کوم دي قتلی خپل د خاندان کس په قتلی ذالکم خیر لکم دا ستاسو دپاره ډېر غوره دی عند بارئکم پنځ د خالق ستاسو فتاب علیکم پس توبه قبول کړه الله پاک ستاسو انه هو التواب بشک هم الله پاک خطوبه قبلونکي دی الرحیم او مهربانه دی واذ وعدنا او هر کله چې مونږ واده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله سلویخت شپو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو سخی ونیو د پاره د عبادت یا تاسو سخی ونیو معبود من بعده رست د موسی علیه السلام د کوه تور تلونه من بعده رست د دینا یعنی رست د موسی علیه السلام د کوه تور تلونه من بعده رست د دینا وانتم ظالمون تو ظالمان وي ثم عفونا عنكم بیا موږ معاف کړی تاسو من بعد ذلك رست د دینا یعنی رست د سخی د عبادت نه لعلکم تشکرون چې تاسو شکر وباسئ واذ اتینا
او هر کله چې مونږ ورکو موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او فرق قون کې په حق په مابین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون د پاره دې تاسو نیغه لار عمومي سم لار عمومي وإذ قال موسی او یاد کا هغه وخت چې او فرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي چې ای زما قومه انکم ظلمتم بشک تاسو ظلم کړی دي انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل معبود جوړولو د سخی معبود جوړولو د سخی فتوبوا پس تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل خالق ته فقتلوا پس تاسو قتل کې انفسکم خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا ډیره غوره د تاسو د پاره عند بارئکم پنځ تاسو د خالق فتاب علیکم پس توبه قبول کړه الله پاک تاسو انه هو التواب بشک هم دی خطوبه قبلون کې دي الله پاک خطوبه قبلون کې دي الرحیم او مهربان دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون رازش الله زمون به واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي إله العالمين هم ته معاف کړي الله موږ صحیح ټیک ټیک قرآن او تفسیر ویلو توفیق او طاقت راکړي الله مون ټول د قرآن پوها د قرآن فهم راکړي الله مون ټول په قرآن باندې پوها کړي الله مون ټول د قرآن باندې عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین څومره ملګری راځي دي کې څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي خدای څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي خدای څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي الہ العالمین څومره نه حق بندیوان دي د بند نزاد کړي الله د چا رزق لند تنگ دی الله رزق فراخ کړي الله څومره خلک مصیبتونو کې دي مصیبتونه ختم کړي الہ العالمین څومره خلک به اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي الہ العالمین شاده دي اولاد ورکړي د اولاد نه فرمانه دي اولاد فرمانبردار وګرځي الہ العالمین د درس ته ثوابونه الہ العالمین زموږ والدین محترمان او څومره مردگان چې زموږ وفات شوي دي الله ټول ته الہ العالمین دې ثوابونه ورسه الله ټول مسلمانانو ته کامل مغفرت نصیب کړي څومره چې مړه دي الہ العالمین شاده چې بخنه کړل درجات بلند کړي الہ العالمین حج د بیت الله شریف زموږ د ټول مسلمانانو نصیب کړي اپاک و مقدس و مقامات ته بار بار مونږ بوت لګي الہ العالمین زمون خامخا راضي شي الله مون ټول ته الہ العالمین د دنیا آخرت کې د کامیابو خوشالو عزتونو ژوند راکړي الله دنیا آخرت کې د بی عزتۍ د بی پردګۍ د شرم او د بی حیا د رسوایی د بی دینۍ د ژوند مون ټول مسلمانان بچ کو سات الله مال جان وخت مو د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو جیرونو مقدمو کیسونو بچو سات الله زمون مال جان وخت خپل دین د غلبې د پر استعمال کی الله خاتمه زمون د ټول بل خیر او بل ایمان کی وخت زن قدر مو زړه په صدق سره په چې بدا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول